او دا کامیابی لوی ده. قرآن کریم کی راغلیو چې دا مبارک کتاب ده، دا دسه مبارک کتاب ده چې کلا د دې اتباعو کې نو تاکي الله خیر او برکت اچي. دا دسه مبارک کتاب ده چې تاکي رب العزت اعزاز اچي. دا دسه مبارک کتاب ده چې ملائک د عرش د تابعدار د قران کریم لپاره بخنه غواړي، او کچره د قران کریم اتباع ونه کړه او د مبارک کتاب په روان نشولې، نو د قیامت په ورځ به د دې خلکو یو ارمانی او یو افسوس بکئی، افسوس بیدائی. سورۃ ملک آیات نمبر 9 او 10 کې وګورئ. تکادو تمیز من الغیظ، نږدې به جهنم چې دا به بیل بیل شي د غصې د وجنا. کلما القی فیها فوج، هر کلا چې گزار شي په دې جهنم کې وړل جهنم کې گزار شولا. سالهم خزنتها، تپوس وو کې د دینا پیرداران د جهنم او توبه وای علم یاتکم نذیرا، ایا نور اغله تاسو ته رون کې نذیر جنس له پماند انذار سره، ایا نور اغله تاسو ته رون کې اغیب بلا. بیشک قد جانا نذیر یقینا داغله مونږ ته رون کې، نو مونږ څوکړو فکذبناهم، مونږ هغه دروغجن کړیو. وقلنا ما نزل الله من شیء، او مونږ وتویلو چې الله هیڅ یو توحید مسله نه درالې غلې، هیڅ کتاب نه درالې غلې. ملائک به وتوي او جهنميانو ان انتم الا فی ضلال کبیر، نه وای تاسو مگر په گمراهی لوی کې ډېر لوی گمراهانه وای. اوس دنیا کې اتباع د قران نه کړي، وقالو دیبو وای لو كنا نسمع او ناقل، کچره من اوریدل قران یا موږ ورپکې سوچ کړه و، قران بیانې دا چې موږ اوریدلې وې او یام په قران کې خپل سوچ کړه وې. ما كنا فی اصحاب السعیر، نبوه موږ په خاوندانو دوزخ کې، موږ بنوي دوزخیانو نا. فاعترفوا بذنبهم، اقرار بو کې په خپل ګناوونو. پس وقل اصحاب السعیر، پس ہلاکت دیوی دا پارا دوزخیانو. کله چې او سړی اتباع د قران ونکي، د اتباع د قران په پرخودلو سره سړی جهنم ته ځي او سبب ارمان کوي لو كنا نسمع او ناقلو، کچره مون قران اوریدلې وې یا مون په کې سوچ کړه وې، مون به دوزخ ته نه راغلي. او چې کله اتباع د قران یو سړی ونکي، د دې زندگی الله تنګي، زندگی خراب کی تنګي کی، او د قیامت په ورځ باندې د دې سړی حالت دای چې دا په قیامت کې رډونو چت شي. سورہ طه کې راځي آیات نمبر 140 کې، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، چا چې مخ واړو زما د کتاب نه، کتاب بیانې دو قران کریم تفسیر او معنا کې دلا مخه ته واړو، یقینا د دې سړی پاره با زندگی وی تنګ زندگی.
او تنگواله داده چې اطمینان بوته نه سکون بوته نه آن که مالدار وی آن که دولتمن وی خدا بئی نا قلارا سکون او اطمینان بوته نه ونحشره یوم القیامت اعما او منگ بدا سڑے را اوچت کو دا قیامت پولت زڑن وائی با ایزما ربا لمحشرت نعما ولی تاز را اوچت کر مردن وقد کنتو بسیراوی قننزو ملیدن کے اللہ و توائی کذالکا تدکایاتونا دو شان راغلی اتاتا زمایاتونا فنسیتا تا پریخو دیون وکذالک اليوم تنسا تم دا شان پریخو دلیشوی جہنم کی اور پسی رب العزت یو عام قیدہ ذکر کئی وکذالک نجزی من اسرفا دا شان جزا ورکو مشرک تا ولم یؤمن بآیات ربه چیخنے نہیں کڑے پایاتون دخپل رب ولعذاب الاخرة اشد وابقا او خامخا عذاب دا آخرت خودیر سخ او ډیر کلک دے باقی عذاب دے ہمیش دا پارا نو قرآن کریم هاغه کتاب دے چې مبارک کتاب دے او دا دسی کتاب دے چې دی کتاب کې کوګواله نشتا دا دسی کتاب دے چې قیم کتاب دے د سورۃ کاف په اول کې راځي الحمدللہ الذی انزل علی عبده الكتاب حمدنا دی الله هغه ذات لرا چې را لګل په خپل بندمانی کتاب او نه دې ګرځولې پر کوګواله کې نشتا او قیما مضبوط کتاب دے د سورۃ فرقان په اول سر کې راځي تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا خیر هغه ذات هغه اچي چې قران را لګل په خپل بندا چې شی د مخلوق د پاله یې روون کې مخلوق لې رور کې نو قران کریم تعریف دادش کتاب دی چې اتباع د قران کریم دا سبب د برکت ده قران کریم اتباع دا سبب د خیر ده دا سے خیر اقرا وربک الاکرم دا سے خیر چې ملائک دار شول دعا غواړي او دسه د خیر کتاب دیو سے بسوا ارمان کوي او دغه د خیر کتاب چې د دې مخالفت سبب د جهنم ده نو معلومی کی دا چې دا کتاب دا یو بهترین کتاب ده او په تمام کتابونو کې د دنیا چې څومره کتابونه دي هغه چې یو ځل سره وګوري مطالعه کی نو چې دوباره مطالعه کوي نو سړی د تنګيږي لیکن یو د الله کتاب دی چې دا عجیب کتاب دی چې یو ځل تلاوت کې نو چې دوباره تلاوت وکې نو طالب نور لذت درکې خوان درکې او چې یو ځل تفسیر او معنی کې نو چې ثانیه تفسیر او معنی کې نو طالب نور خوندر کوي دادش کتاب دی کتاب دی چې د دې عجایب ختميږي نه او دادش کتاب دی چې دا په بار بیان باندې زړیږي نه دادش کتاب دی عجایب ډېر زیات دي او دې کې زوړواله ناراضي چې زه بار دا تلاوت کوم نو بس دا دې زوړ شي او بیا دې سړی مینه وسنۍ دا د کتاب دې چې دا د مینې کتاب دی او قران کریم کې تعریف د قران کریم
دا رب العزت په بشمار آیاتونو قران کریم کې کړه ده بشمار آیاتونه دي چې دا هغه نه دا معلومیږي لکه حوامیم چې کله ګوره دا حوامیم په اولنو ټکو کې لکه حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم د دین نزول د الله طرف نه ده هغه سور چې سور ذوات الرا دي لکه الف لام میم را الف لام میم الف لام را یاغه سور چې راغی په اول سر کې طا سین لفظ راغله دې سوراتونو کې د هر سورت په اول سر کې د قران کریم تعریف معلومیږي د قران کریم پیژندګلي معلومیږي د دیو جنا چې هر کلا قران کریم بهترین کتاب دی نو د دې اسمام ډیر زیات دي نمونه هم ډیر زیات دي او دا قانون دی چې کثرت د اسامیو دا دلالت کوي د چیز په شرافت معنی نو د دې وجره د قران کریم نمونه د قران کریم اسما دام ډیر زیات دي د قران کریم په نومونو کې کتاب مبین راځي دام زې په زې راغله ده قران کریم راځي دام سره د واقعا کې راغله ده قران کریم د قران کریم په نومونو کې لفظ کلام ده حتا یسمع کلام الله حتا یسمع کلام الله یسمع کلام الله سورہ توبہ شپږم آیات کې راځي د دینه دا معلومیږي چې کوم ممالک اسلامیه دي په ممالک اسلامیو کې د قران کریم بیانېږي کومونکرین خلق او مشرکین خلق دای کلا دغه مملکت اسلامی ته داخل شو نو دای با قران واوري قران به اثر وکي او کچیر ته اثر په ونکا نو الله وی به ورسوي ما منه خپل سرحد ته ورواړه وي نو د دیو جنا د قران کریم په نومونو کې نوم ده کلام الله قران کریم نور ده نور وانزلنا الیکم نورا مبینا سورۃ النساء یو سلسله راوي کې راځي یو سړی د شپې روان دی دې سړی سره نه نشتا نو کې دې چې را سړی وګرځيږي دې سړی سره نه نشتا په تیارو کې روان دی ناس دی دا سړی خپو غمجن دی ناسا په لاټین سړی بلکو راډې ولګو رڼای وکړه نو دې سړی ته خوشحالي حاصله شوه نو قران کریم د خوشحالي او د رڼا کتاب دی قران کریم په نومونو کې هودن او رحمت راغلی دی هودن و رحمت لقوم یؤمنون لفظ فرقان راغلی دی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده دارنګي شفاء او دوايي او تویل دي وننزل من القران ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین دا هو د شفاء کتاب دی د دوايي کتاب دی ظاهری دوايي په قران کې مشتره او قران کریم کې دوايي باطینی دوايي په قران کریم کې دا چې د سړی د زړه امراض ختمي شکوکی ختمي او په زړه کې چې کومه بیمارتیاګانې دي کاغه د منافقت دي کاغه د شرک دي او کاغه د فسق او فجور دي ختمي
او د قران کریم په نومونو کې نوم د موعظه د نصیحت کتاب دی. قد جاءتکم موعظه. او د قران کریم په نومونو کې نوم دی ذکر مبارک، د خیر کتاب دی، فند او د خیر کتاب دی. پوښولې وهذا ذکر مبارک انزلناه افانتم له منکرون. سورۃ انبیاء 50 کې راځي وهذا ذکر مبارک انزلناه. دا قران کریم ذکر دی او مبارکون دغه خیر دی، خیر نډک کتاب دی. منګرا لګل دی، تاسو دې نه انکار کوئ. نو مبارک کتاب دی، د خیر نډک کتاب دی، لکه مخکې چې موږ څنګه ویلا. او د قران کریم په نومونو کې نوم دی علی او حکیم. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا الْعَلِيُّ الْحَكِيمُ. د قران کریم په نومونو کې نوم دی حکمت بالغه. حکمت بالغه دا خود علم کتاب دی. حکمت علم عمل توي او بالغه تام کتاب دی، مکمل کتاب دی. حکمت بالغه. د قران کریم په نومونو کې نوم دی مهیمن. مهیمن نگہبان کتاب دی، مصدق لما بین یدیه مهیمنا. او قران کریم په نومونو کې حبل راځي، دا مکمل رسۍ ده. یو سړی کوي ته پریوته د دې درا خطر طریقه رسۍ ده چې رسۍ ته ورخته کې نوراو بخیږي. مخلوق په دنیا کې په یو کوي کې پروت دی، وصلات چې رسیږي نو الا برسیږي چې دا په یو رسۍ پورون خلی. واعتصموا بحبل الله جميعا. منګولې ولګوي د الله پر رسۍ باندې ټول د الله پر رسۍ باندې راغون شي. د قران کریم په نومونو کې صراط مستقیم دی، وصراط مستقیما وان هذا صراطی مستقیما. دا زمان غلار دا په دلار پر روان شي. او بل نومه ده قیم. قیم لینذر باسا شدیدا من لدنه. قیم کتاب ده. بل نومه ده قول فصل. ان هذا لقول فصل. دا خو یو وینا دا جدا جدا وینا. او قرآن بیانول په داسې طریقې سره پکار دي چې دا په یو جدا جدا شکل کې بیان شي، چې په داسې شکل کې قران کریم بیان شي چې د حق او د باطل په منځ کې جداواله راولي. او دې ته نبأ عظیم ولده، هو نبأ عظیم. او په نومونو د قران کریم کې احسن الحدیث ده، مسانی ده، متشابه ده. دا الفاظ راغلي دي. او شو د خبره معنی الله نزل احسن الحديث کتابا متشابها مثانیا. او د قران کریم په نومونو کې تنزيل ده. وانه لتنزيل رب العالمین. او لفظ روح راضی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. سورہ شورى کی راضی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. لکه پر روح معنی چې انسان زندگی راځي. قران کریم سبب ده د زندګۍ کتاب ده. د قران کریم په نومونو کې عربي لفظ ده، بیان لفظ ده، بصائر لفظ ده، علم ده، او حق لفظ ده، او هادي ده. او د قران کریم په نومونو کې عجب لفظ ده. اغه جنات ویلو قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. مخد آشنا کتاب اوریدا
یهدی للرشد فآمنا به قرآنا عجبا ناشنا کتاب او قرآن کریم په نومونو کې تذکرہ دا و انه لتذکرۃ للمتقین د قرآن کریم په نومونو کې عروة الوثقا دا فقد استمسک بالعروة الوثقا منګولې ولګولې په عروة الوثقا باندې د قرآن کریم په نومونو کې نوم دی صدق والذی جاء بالصدق صدق معنی قرآن مې راته کې وکا د قرآن کریم په نومونو کې عادل وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا قرآن کریم دا د عادل کتاب دی دارنګه د قرآن کریم په نومونو کې لفظ منادی دی ربنا اننا سمعنا منادیا منادی قرآن کریم یونادی الایمان ایمان طرف ته आवाज کو ان آمنو بربکم فآمنا من ایمان راوړ بل نومه ده بشرا قرآن کریم بشرا زیره ده لفظ هودا ده لکه هودا و بشرا للمؤمنین هدایت ده او زیره لپاره د مؤمنانو او قرآن کریم په نومونو کې نوم ده مجید لکه سورۃ بروج کی راضی آیات نمبر 21 کې بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ دا قرآن لوی دی په لوح محفوظ کې دی او د قرآن کریم په نومونو کې نوم دی بشیر او نذیر الله د دې کتاب نوم ذکر کړی بشیر زیر والا کتاب دی او يرون کې کتاب دی کتاب الله را لګلې ده د پاره د زیر ور کولو د پاره د يرولو لکه قرآن کې راځي کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا دا کتاب ده جدا جدا بیان شوی دي آیاتونه دي او قرآن عربی قرآن دے او دها قوم د پارا چپویږي او زیر ده او يرون کې ده بشیر او نذیر ده د قرآن کریم په نومونو کې یو نوم دی عزیز وانه لکتاب عزیز دا عزتمن کتاب ده د قرآن کریم په نومونو کې نوم دی بلاغ سورۃ ابراہیم کې راځي 250 آیات کې هاذا بلاغ للناس دا قرآن کریم تبلیغ دی د پاره د خلکو تبلیغ دی د قرآن کریم په نومونو کې یو نوم دی احسن القصص احسن القصص خیسته بیان لکه سورۃ یوسف کی راضی نحنو نقص علیک احسن القصص من بیان او پتا باندې خیسته بیان احسن القصص خیسته بیان د قران کریم په نومونو کې یو نوم دی صحف مکرمه مرفوعه مطهره صحف مکرمه مرفوعه مطهره لکه سورۃ عبس کی راضی په صحف مکرمه مرفوعه مطهره بأيدي سفرة كرام بررا په صحف مکرمه دا قران کریم په صحیفو عزتمندو کې ده مرفوعه اوچته مطهره دا د صحیفې دي چې دا پاکي دي د شیطانانو د شبهاتونه او به ادي سفرتن کرامن بررا ولا سنو د هغه پرشتو کې چې کوم نه کان دي
دا نمونه چې کوم موږ ذکر کړه اتقان کې امام سیوطی دا نمونه ذکر کړی دي او حضرت شیخ صاحب نور الله مرقده بس کو حضرت شیخ صاحب نور الله مرقده هغه لکشانه زیادت کړی دی هغه وای د قران کریم په نومونو کې سبیل الله دی سبیل الله چې قران کریم کې راځي یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبیل الله او کتاب والو ولتا سے بندش کوي د الله دی کتاب نه سبیل الله دا د الله په د کتاب په نومونو کې یو نوم دی سوره آل عمران آیات نمبر 1 کې راځي د قران کریم په نومونو کې یو نوم دی فضل الله سورۃ یونس 8:50 کې راځي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون وتو پیغمبره د الله په فضل او د الله په مهرباني په دې داخله خوشاله شي دا غره دا غسن چې داخله کې جمع کوي فضل الله د الله د کتاب نوم دی بل نوم په نومونو کې برهان دی لفظ برهان سورۃ النساء آیات نمبر 104 قد جاءکم برهان من ربکم یقینا داغله تاسو ته برهان وی دلیل تا یو سړی چې به دلیل روان دی دا سړی خطا کیږي اوس یو سړی دا غواړي چې زما سره دلیل موجودی نو قران کریم دراواخلی دا دلیل دی بل په نومونو کې بیانه ده سورۃ انعام 150 کې راځي قد جاءتکم بینۃ من ربکم تاسو ته واضح دلیل راغله طرف درب تاسو نه او د قران کریم په نومونو کې لفظ حکم دی افغیر الله ابتغي حکمان په غیر د الله نه ز طلب کوم بل حکم بل فیصله کوونکی کتاب فیصله کوونکی کتاب قرآن دی د قران کریم په نومونو کې نوم دی مفصل سورۃ انعام 114 کې راځي وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا الله کتاب را لګل مفصل د قران کریم په نومونو کې یو نوم دی نعمت الله نعمت لفظ د دیو جنوای سورۃ آل عمران 103 کې راځي فاصبحتم بنعمته اخوانا تاسو وګرځیدئ د الله په نعمت باندې ورونه نعمت قران کریم دارنګه د قران کریم په نومونو کې خیر کثیر دی قران کریم سورۃ بقره کې راځي آیات 209 پېتا فقد اوتیا خیرن کثیرا یقینا خیر ولور کړی شو او ډیر خیر دارنګه د قران کریم په نومونو کې نوم نه میزان الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان میزان د ټول کتاب دی نوراش خپل اعمال خپل اخلاق خپل عقاید دا په قران باندې وتعالى د هر قسمه اسلامي کیسټو د پاره زمونږ د دکان پته یاد ساتئ اشاعت توحید سنت کیسټ اینڈ سیډیز مرکز دکان نمبر 6 شفیع مارکیٹ نیس سکول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی فون PP 221-790
قرآن کریم حجت دے بالغ تام، قل فللہ الحجت البالغہ، دا اللہ دا پار دے دلیل مکمل. سورۃ انعام 109 کی راضی. بل نم دے پا نمون دا قرآن کریم کی لفظ اسم پا الف سین میم سر اسم. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، چه یاد کرے شی پا دغا کورونو کی دا اللہ قرآن. او دا قرآن کریم پا نمونو کی نم دے وعید. وقد قدمت الیکم بالوعید، دا وعید لفظ مانا یو مانا دادا، یقیناً ما مخیوالے کرتا اس پا قرآن کی. دا قرآن کریم پا نمونو کی لفظ وعید دے سورۃ قاف آیات نمبر 23. تقریباً دا 58 نمونہ دا قرآن کریم دی، او کثرت دا اسامیو دلالت کئی پا شرافت دا چیز مانے. دریم خبرہ پا اصول القرآن کے حکمت نزول القرآن، چی قرآن اللہ ولی را لے گلے دے. وہ سوچ دسی پکار دے چی قرآن آیا اللہ دا دے دا پار را لے گلے، چی دا یو زنانا اولاد وشی نو دا سر خواتو لقرآن کے دا. دارنگی یو زنانا وعدکی گی نو درسل دا پاس قرآن و تونیسا. یا یو سڑی چیرت یو باغ کڑے رے نو دا دے باغ کی یو سفر او پائے کہ قرآن کی دا جو باغ ساتی. یا قرآن کریم اللہ دا دے پار را لے گلے جتا پہ قسمون کوا. یا قرآن کریم اللہ دے پار را لے گلے جتا مڑو سا قرآن اڑا، دا جنازگاہ دا قرآن اڑا ہو، قبر تا قرآن اڑا. نن قرآن کریم چی دا کم حکمت دا پارا اللہ را لے گلے دے نو یو پا حکمتنو کی دا دے اخراج الناس من ظلمات العوائد الفائزت الزائغت الشرکیت والکفریت والبدیت والرسوم الباطلت الى نور التوحید والسنہ. دا یو پیدا دا. قرآن کریم اللہ ولی را لے گلے دے چی دا تیرون خلق راوزی، تیرے دا شرک دی، تیرے دا کفر دی، تیرے دا بدعات دی، تیرے دا رسمون دی، او دی چیزن راوزی نور دا توحید او دا سنت تا، چی خلق منور شی پا نور دا توحید او دا سنت مانی. یو پیدا دا قرآن کریم دا نزول دادا. دویم اللہ چی قرآن نازل کرے دے چی احکام شرعیت سمر دی چی داخل کو تور سولیشی. زکا احکام شرعیت چی دی چی دا احکام شرعیت مخلوق تور سولیشی. دریم دا قرآن کریم اللہ ولی را لے گلے دے چی منکرین و خلقل پہ یہ ورکلیشی. قرآن کریم اللہ ولی را لے گلے دے چی تابیدار و خلقل پہ اللہ بشارت و زیر ورکی. اور قرآن کریم اللہ ولی را لے گلے دے چی دا پا آیاتون کی تدبر او سوچ وکڑیشی. او قرآن کریم اللہ ولی را لے گلے دے چی تذکیر ورکی پا مواضع الجنت مانے، دا جنت ذکر وکی چی خلق لفن پا دے مانے وطورسیگی. او قرآن کریم اللہ ولی را لے گلے دے دا ہدایت دا پارا اللہ را لے گلے دے.
قرآن کریم الله ولې را لګلې ده دا شفاء او رحمت او موعظه ده د دیو جنا هغه حکمت د نزول د قرآن کریم پکار دسی دی چې سړی کې سوچو کی چې الله قرآن کریم ورا لګو نو د دې کوم حکمتو ډیر خلک په دسی دی چې په دې نه پويږي چې د قرآن کریم د نزول الله کوم وجه ذکر کړی دا د دیو جنا ډیر خلک داري چې په دې نه پويږي نو د قرآن کریم مقصد دا ګرځولې ده چې سړی مړ کېده نو قبر کې اوسه کېده قبر کې اوسه قرآن کېده نو دا کني حکمت ده بعض خلک وایي چې د زلزلنامه او پالنامه او عهدنامه اوسه کېده دا د قرآن کریم حکمت ګرځولې ده دوستانو دا د قرآن کریم حکمت نه ده د قرآن کریم حکمت لکه څنګه چې موږ نشاندهی وکړه دا اخیرانه خبره چې د نننی درس دا نو هغه دا موضوع د قرآن کریم چې قرآن کریم کومه موضوع بیانوي ډیر ناپوهه خلک دي چې هغه وایي موضوع د قرآن بدن د انسان دی موضوع د قرآن کریم د انسان بدن نه دی بدن د انسان دا خو موضوع د علمی طب ده چې علمی طب د انسان د بدن موضوع بدن چیړي سر در راځي پخپوی در راځي پلان کې در راځي د دیو جنا دغه موضوع دا خو د علمی طب ده موضوع د قرآن کریم چې کوم قرآن کریم کوم موضوع باندې بحث کوي تعلق المخلوق مع الخالق د مخلوق تعلق د خالق سره څنګه قائم شي او د دینه تعبیر کوي په مسله توحید باندې توحید د الله یواله چې دا د الله یواله د مخلوق په ذهن کې څنګه کینی او قرآن کریم کې دا مسله بار بار بیانېږي یو مسله د مانځه مسله قرآن دومره ډېر نه د ذکر کړي د زکات مسله قرآن دومره ډېر نه د ذکر کړي د حج او د روزه مسله قرآن کې لګ لګو آیاتونو کې ده خود توحید مسله چې ګوره نو دا قرآن کریم کې بار بار بیانېږي شاه عبدالعزیز رحمه الله یو ځل بیان کو او په بیان کې ویل چې القرآن كله التوحید قرآن کریم ټول توحید دی یو سړی مجلس کې اوچت شو وتوای شاه صاحب یو تاسو نه کوم دی آیات کې توحید چرته ده لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لم ياتوا بمثله دی آیات کې د توحید مسله چیرته ده شاه سے په مجلس کې وتوای چې دې کې هم مکمل توحید ده پیران عاجز دي انسانان عاجز دي نو چې هر کلن پیران او انسانان عاجز دي نو دا ښکارا خبره ده چې پیران عاجز شو انسانان عاجز شو نو یو د الله قدرت ده من خپل بیان ختمو اولنې درس دی بس یو تقریبا 15 منټه دی زیات نه دی ښا نو دیو جنا او من تاسو د ختم نه هم خبر نه و چې ختم کړي نو لہذا تاسو لکشانه معمولی غو انتظار وکړئ 15 منټه انتظار وکړئ خجی نو قرآن کریم موضوع چې دا چې قرآن کریم بیانوي دا مسله توحید ده د سورته نحل اولنې آیات تاسو راوړوي دویم نمبر آیات سورته نحل آیات نمبر 2 چې رب العزت قرآن کریم نازل کړی دی نو د کوم مقصد د پاره قرآن کریم نازل کړی دی
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. لا إله إلا أنا فاتقون دا قرآن کریم موضوع دا. سورت ابراہیم آیات نمبر آخر کی اگو رہی چکر سورت ابراہیم ختمی کی آخرنے آیات 250 هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد چې خلق بده پوښي چې مددگار یو الله دی وليذكر اولو الالباب. دارنګ قران کریم کې دغه موضوع دغه ټکه یعنی بار بار آیاتونو کې ده نو حاصل ده موضوع د قران کریم هغه مسله توحید ده. قران کریم به د دې لپاره بیان چې د مخلوق تعلق د الله سره قائم شي او د غیر الله نه تعلق کټ شي. نو د نننی سبق حاصل یو ټکه د قران کریم تعریف، دویم د قران کریم اسماء، دریم د قران کریم حکمت نزول القرآن چې قرآن الله ولې را لېږلی، او څلورم موضوع د قرآن. پاینده درس کې ان شاء الله موږ دا خبره واضح کوو چې قران کریم د کوم فرقو سره بیان مخاطبه کوي. مخاطبین د قران کریم څوک د چا سره مخاطبه کوي. نو په دویم اصول د قران کریم کې موږ دا بیانوو. نو ان شاء الله الرحمن آینده کې درس به د 8 بجو نه شروع کیږي او نن درس موږ په دې باندې ختمو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اصول او قواعد د درس القرآن مخکې بیانوو چې په فهم د قران کریم کې مومد او معاون ثابت شي. په تیر سبق کې څلور چیزونه موږ بیان کړیو: تعریف القرآن، اسماء القرآن، او حکمت نزول القرآن او موضوع القرآن. په دویم درس کې موږ دا خبره ذکر کوو چې قرآن کریم مخاطبه د چا سره کوي. همدغه وجه دا ډېر علماء کرام داسې دي چې دوی ترجمه کوي لیکن په ترجمه د قرآن کې خطا کیږي. د دې خلکو داسې خیال لري چې د قرآن کریم داسې قصص او د پخوانو خلکو واقعات دي. د دې اصل وجه دا ده چې دا خلق مخاطبین د قرآن نه پیژني چې قرآن کریم د چا سره مخاطبه کوي. مخاطبه چې قرآن کریم کوي نو د دوه ډلو سره کوي. یو ډلې ته منکرین او دویم ډلې ته مطیعین وایي. او قرآن کریم دا منکرینو زم بیان کړی دی او مطیعین او نیکان خلق چغی ته موحدین وایي. الله هغه لره بشارت ذکر کړی دی.
دارنګي مخاطبه چې الله د یو فریق سکئی نو ډېر په نرمۍ سکئی او هغه ته احکام بیانوي او د دې دوه مډل سره چې مخاطبه کوي نو په غلظت او په سختۍ سره کوي. په دغه موطئینو کې موحدین او مومنان دي چې قران کریم کې ځای په ځای باندې یا ایه الذین آمنوا راغله دي او د دې خلکو حالت او احوال روسته درس کې ان شاء الله بالتفصیل روان دي. دا دوه مډلا چې منکرین دي نو دا څلور ډلې دي. یو ډله د مشرکینو دا چې قران کریم په مشرکینو تردید کوي او دوه مډله د نسواراو دا چې د نسواراو قباحتونه بیانوي او درې مډله د يهودو دا چې رب العزت داغه قبایح او شنایع بیانوي او څلورم مډله د منافقینو دا چې هر کله رب العزت د دې ډلو سره مخاطبه کوي نو د دې خلکو حالت معلومول پکار دي چې کوم حالت په فرق اربعو کې وی مشرکین یهود نصارا او منافقین چې د دې خلکو د احوالنا یو انسان ځان لری باسي او هغه یو ډله چې د موتوین او د موحدینو دا چې د هغه خلکو صفات سره ځان کې پیدا کی. مشرکین چې دا اولنۍ ډله په منکرینو کې دا څه کارونه دسي دي چې د دوی او د موحدینو په منځ کې ما به الاتفاق دي او څه کارونه دسي دي چې د مؤمنانو او د مشرکینو په منځ کې اختلافي امور دي. منګ لدا پکار دي چې منګ دا او پیژنو چې مشرک په کومه خبره معنی دا مشرک ګرځیدل دی او په دې معنی حکم به شرک کړی دی او منګ دا واضح کو چې امتیاز په مابین د مشرکینو او د موحدینو یې کم دی او ما به الاشتراک ماده کما ده. د مشرکینو د موحدینو سره اتفاق په یو څو کارونو کې ده. یو خبره دا ده چې مشرکینو دا منل چې الله خالق دی، الله رازق دی، الله مدبر او مالک دی. وردا خبره کول الله خالق دی، رازق دی، مالک دی، دا د ډیرو مسلمانانو د خلونه موزي. لکه څنګه چې تبلیغی جماعت داغی په مرکزونو کې سار کې مازیګر کې आवाज وکړي الله خالق دی، مالک دی، رازق دی، پاتېږي. خالق، مالک، رازق دا صفات مشترکه دي چې دا مؤمنان مني، دا مشرکان هم مني. او موږ د قران کریم نه په دلایل سره او په آیاتونو د قران صدا واضح کولې شو چې مشرکین الله خالق معنا، الله مالک معنا او الله رازق معنا. خالق، مالک، رازق دا صفات دي، صفات ما به الاشتراک چې مؤمنان مني او کافران مني.
د سورۃ مومنون 4 نمبر آیات راوړوي. سورۃ مومنون 13 پارا داغه 8 نمبر آیات. آل رب العزت تپوس کړل د مشرکین نه تپوس کوي. 8 نمبر آیات کې وایي قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. وتوه پیغمبر د چا په اختیار کې د زمکا او چې په دې زمکا کې کم چیزونه دي د دې اختیارات د چا سره که تاسو عالمانه وي او پوهیږئ. سینې تاکیدی راوړل سيقولون لله، یعنی د زمکه او د مافیها اختیارات د الله سره سيقولون لله. او دا خبره تاکیدن کړي چې او دا کار الله کوي. نو دویم تپوس ته کوي مر رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. دو اسمانونو رب او د عرش عظیم رب څوک دی؟ نو پسینی تاکیدی سے وای سيقولون لله. مربی د اسمانونو او د عرش معلا الله دی. نو دریم تپوس ته کوي قل من بيده ملکوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. هغه شخص څوک دی چې هغه په لاس کې اختیارات د هر شي اختیارات د چا سره دي او د ذات پناهي ور کوي. خود د په مقابل کې څو چاله پناهي نشي ور کوله. که پوهیږي نو د دې خبرې جواب وکړي. سيقولون لله. زر چوي چې د دې اختیارات د الله سره دي. یعنی دا د مشرکینو د مکه د کافرانو عقیده وا ته زمکه اختیارات د الله سره دي. مربی د وو اسمانونو د عرش معلا الله دی او اختیارات د تمام چیزونو د الله سره دي. مختار کل دا د مشرکینو عقیده و چې الله دی. سورۃ زخرف، سورۃ لقمان او عنکبوت د درې سوراتونو کې یو مضمون دی. خود نمونه په شکل باندې من یو سورۃ راړو. د سورۃ زخرف 9 آیات، د سورۃ لقمان 15 آیات او سورۃ عنکبوت. خو سورۃ عنکبوت به تراواړو او د دې کې تاسو وګورئ چې الله د خالق غني. سورۃ عنکبوت چې کله خلاصيږي نو داغه اخر وګورئ. آیات نمبر 2 او آیات نمبر 3 یوش پیتا او درش پیتا آیات کیوں گو رہی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. نبی کا تپوسو کی ردینا چې چا اسمانونه پیدا کړی دي او زمکه. خالق د اسمانونو د زمکو څوک دی او نور اسمه چا تابع کړی دي؟ من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر. جواب پلام تاکیدی او پنون تاکیدی سره کوي. من دا خبره د اغه نظریه وا د عقیده وا. خامخوای الله خالق د اسمانونو د زمکو دی الله. مسخر د شمس او د قمر دی الله. فانا یوفکون. پدریش پیتا آیات کې وایي ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. کچر اے مخاطبت تپوسو کې دینا چې دبر او بڅوک را ورئی
راورون کې د اوبو د باران څوک دی تازه کوي په دې باندې زمکا پس د وچوالی نه وچ ازمکا څوک تازه کوي خامخا وای الله وتوه پیغمبر الحمدلله بل اکثرهم لا يعقلون سورۃ عنکبوت کې چې کوم مضمون ده دا مضمون سورۃ لقمان کې ده دا سورۃ زخرف کې ده خجی سورۃ یونس راواړوي آیات نمبر 1 سورۃ یونس خجی وګورئ سورۃ یونس آیات نمبر 1 قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وتوه پیغمبر څوک تاسو له خوراک درکې د باران څوک ورای رازق څوک دی الله د زمکه نه څوک مالک دی دا اورېدلو د غوګونو د سترګو غوګونه چا درکړي الله څوک راو باسي ژوند د مړینا څوک راو باسي مړ د ژوند نه دا کارونه څوک کوي وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ او د هر کار تدبیر څوک کوي تدبیر د هر کار څوک کوي سین تاکیدی فسيقولون الله پس زرد خامخاوی الله وتوه پیغمبر افلا تتقون به د شرک نه ولزان نه بچ کوي فذلکم الله ربکم الحق د دې صفات والا الله دې استاد رب رشته فماذا بعد الحق الا الضلال د حق نه خروست نشتا مگر گمراهی دا خجی دا خبره چې خالق مالک رازق دا الله دی دا نظریه د مسلمانانو هم ده او دا نظریه د مشرکانو هم ده ما بیل اتفاق چې د مسلمانانو او د مشرکینو کې اتفاق دی په شدایدو کې په تکلیفونو کې یو الله را بلل عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما هغه وای زما پلار عمرو ابن العاص خجی عبد الله ابن عمرو ابن العاص خجی حدیث پاک کی راضی دا کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس تا وشله خبره مانی یو صحابي راغی چې روسته ایمان راوړل دغه وخت کې لا ایمان نه راوړل وشله او د دې سړیمم د حسین په سواد سره نبی صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي حسین ستاسو الہو او ستاسو خدایانو هغه توای زما و خدایانو و او دا و خدایان مې کوم ځای کېو واحد فی السماء